میاشت د سفر وه او څه کسان رالو نبی علیه الصلاة والسلام ته یې وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره زمونږ د قبیلې خلک مسلمان شوی دی مونږ سره صحابه کرام ولیږه چې زمونږ قبیلې والو ته قرآن وښیي د دین خبرې ورته وښیي نبی علیه الصلاة والسلام د دې سره 10 کسان ملګري کړو دا 10 کسان داسې وو چې دا په قرآن باندې پوه د قرآن حافظان و د قرآن علم ورسره و وی تاسو لاړ شئ د دې قبیلې والو ته دین وښیئ قرآن ورته وښیئ او د دې 10 کسانو امیر نبی علیه الصلاة والسلام عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه وګرځو عاصم رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی ته د دې 9 کسانو امیر شوې دوی روانو چې یو ځای ته ورسېدل چې هغې ته مقام د رجیع ویلی شي رجیع مقام ته چې دوی ورسېدل دې کسانو غداري وکړه دا کم کسان چې راغلي وو په دوی پسې نبي علیه السلام ته یې دروغ ویلي وي زموږ قبیله مسلمانه شوې ده دا 10 کسان یې په دوکه باندې روان کړو نو چې مقام د رجیع ته ورسېدل نو بنو لحیان قبیلې ته یې وویل موږ درله 10 کسان راوستو اوس راشئ دا ووجنئ بنو لحیان قبیلې ته وي هغې 200 کسان پسې راوستو دا تیراندازو دا 200 کسان دوی رالو نو عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنہ پوه شو چې زموږ سره غداري وشوه زموږ سره دوکه وشوه دی بره زر په منډه باندې د خپلو ملګرو سره یو غونډۍ ته غر ته وختو چې وختو د بنو لحیان قبیلې والا ورته وی تاسو راکوز شئ ښکته موږ در سره معاهده کړو څه به درته وایو نه راشئ زموږ پناه حاصله کئ زمونږ په پناهۍ کې راشئ موږ درته څه وایو نه راکوز شئ عاصم بن ثابت رضی الله تعالی ته وفرمایل وی د کافر د خبرې هېڅ اعتبار نشته زه د کافر په پناه کې ځان نه ورکوم وګورو دوی را سره دوکه وکړله د مدینې منورې نه په دوکه راوستو دلته ستاسو ته حواله کړو چې دا مړه کئ قتل یې کئ زه د کافر په خبره باندې اعتماد نه کوم صرف 3 تنه و چې هغه ترې راکوز شو 3 صحابه کرام 9 کسان بره پاتې شو او عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنہ دعا وغوښته وی اللهم اخبر عنا رسولک ای الله زمونږ دا خبر زمونږ رسول ته ورسوه الله زمونږ دا خبر زمونږ پیغمبر ته ورسوه چې د هغې سره دوکه وشوله نو څنګه چې عاصم رضی الله تعالی دا دعا وغوښته وی اللهم اخبر عنا رسولک نو نبی علیه السلام خپلو صحابه کرامو ته وفرمایل ستاسو درونو سره غداري وشوله نبی علیه السلام ته وحی وشوله نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل ستاسو درونو سره غداري وشوه هغه به شهیدان شي او بیا عاصم رضی الله تعالی عنه مقابله شروع کړه او عاصم رضی الله تعالی عنه دا دعا مو وغوښته وی الله زه ستا د دین د حفاظت دپاره جنګېږم الله نو زما دا جسم هم د دې کافرو نه محفوظ وساته دا دعا یې وغوښته عاصم رضی الله تعالی یا الله زه ستا د دین حفاظت کوم نو ته زما د جسم او زما د غوښو حفاظت وکړه الله دا دعا یې وغوښته او جنګ شروع کو سره د خپلو 7 واړو ملګرو شهید شو د 7 واړه کسان شهیدان شو دغه 3 تنه چې کوم راکوز شوي وو نو دوی کافرو د ځان سره ملګري کړو خو دوی په دغې ځای کې داسې کار وکړو چې هغه کار یې د خیانت و نو عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنہ دغې 3 تنو کې یو زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنہ دویم خبیب رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی تاسو زموږ سره په دې ځای کې اوس غداري وکړه نو مخکې تلو سره ستاسو نه هېڅ پیدا نشته ستاسو سره نه ځم ما ته پته ده تاسو موږ ته پناه نه راکوئ موږ سره خیانت کوئ هغه خو یې په هغې ځای باندې شهید کړو هغه هم شهید کړو دارنګې زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنه ده په غزوه احد کې امیه ابن خلف دا د مکې سردار و که نه امیه ابن خلف نو د زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنه دې مردار کړی و نو دوی دې مکې ته بوستو او د امیه ابن خلف چې کوم ځای و صفوان د هغه نه نوم و نو صفوان وی دی په ما راخرڅ کړئ دا زما د پلار قاتل دی زه یې تاسو له پیسې درکوم په ما یې راخرڅ کړئ چې زه یې ووجنم د زما پلار وجلی دی نو هغې د زید رضی الله تعالی په سر باندې پیسې واخېستې دغه د کافرو معاهده یې که نه دوی ته یې موږ درته پناه درکوو نو د زید ابن دسینه رضی الله تعالی په سر یې پیسې واخېستې او د امیه ابن خلف چې کوم ځای صفوان و هغه ته یې حواله کړو صفوان داسې وکړو چې د مکې مکرمې خلک یې راټول کړو وي ما د خپل پلار قاتل نیولی دی راځئ زه وجنم تاسو یې تماشه کوئ تاسو یې څه کوئ تماشه کوئ د مکې مکرمې نه یې بار ته ویستو او مقام تنعیم ورته وایي هغې ته یې بوستو چې هغې ته یې بوست د مکې خلک ورته ګیر چاپېره ولاړ دی نو په دغې تماشګیرو کې ابو سفیان هم دی
نو د ابو سفیان زید رضی الله تعالی ته فرمایي وی ای زید ستانه زه په دې ټایم کې یو تپوس کوم ته خو وجلی کېږي تا خو وجني اوس خو زه ستانه یو تپوس کوم ستا دا خوښه نه ده چې ته آزاد شي او ستا په ځای باندې محمد قتل کړی شي صلی الله علیه وسلم ته آزاد شي او ستا هغه ملګری محمد ستا په ځای باندې قتل شي نو ستا داسې خوښه ده که خوښه نه ده نو زید رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی قسم په الله زه دا هم نه خوښومه چې زما د پیغمبر په لاس کې د ازغې مات شي او زه دې روغ یم په دغه کې ځای کې زید رضی الله تعالی عنه فانسی کو او ابو سفیان وی ډېره عجیبه مینه ده د محمد سره د خپلو ملګرو داسې مینه ما چېرته نه ده لیدلې نو دا دوه تنه خو په دې طریقه باندې شهیدان کړو او دا دریم چې خبیب رضی الله تعالی عنه په غزوه احد کې حارث قتل کړی دا د مکې په مشرکانو کې یو سردارو نو خبیب رضی الله تعالی عنه په غزوه احد کې د حارث قتل کړی چې د مکې په سردارانو کې و نو دا خبیب رضی الله تعالی عنه د حارث زوی واغستو او دې دپاره واغسته چې زه د خپل پلار قاتل قتل کم خو دې لږ ټایم په کور کې ګرفتار کړی و په قید کې ساتلی و نو چې کله خلک راټول شو او دا خبیب رضی الله تعالی عنه شهید کو قتل کوي نو د خبیب رضی الله تعالی عنه د دغه کس لور ته د حارث چې کوم د وجلی و د هغه لور ته وي د هغې نه نوم زینب و وی زینب ماله یو چاړه راکړه چې زه هم بیا خپله صفایي وکړم نو هسې مرمه خو چې ځان صفا کړم نو ماله یو چاړه راکړه اوس دی وجني خبیب رضی الله تعالی عنه او دی د هغوی په کور کې دی نو د زینب ورله چاړه راوړه چې حبیب رضی الله تعالی عنه په خپل سر سنت وکړي نو د دې زینب زوی و د دې خیال نه و دا په خپلو کارونو کې لګیا وه چې وکته نو زوی تللی دی د خبیب رضی الله تعالی عنه خواله او خبیب رضی الله تعالی عنه راغستی په خپل غېږ کې کېنولی دی نو چې زینب وکتل چې یاره دی خو اوس مونږ قتل کوو او د هغه غېږې له زما بچی تللی دی نو دی چغه کړه چغه یې کړه وی په لاس کې یې چاړه ده په غېږ کې زما زوی دی ویرېده چې هسې نه دا زوی راله قتل کړي نو دې چغه کړه نو خبیب رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ای زینب ته د دې نه ویرېدې چې په دې چاړه به زه ستا بچي ته نقصان ورسومه نو زینب ورته وی او وی نه زه ستا بچي ته هېڅ هم نه ومه ستا بچی بې ګناه دی هغه ته زه هېڅ هم نه ومه راشه خپل بچی دې بوځه زینب له خپل بچی په غېږ کې ورکړو د دې وجې نه دا زینب چې دا وروسته بیا مسلمانه شوې ده دی وی قسم په الله ما ډېر قیدیان لیدلی دي خو د خبیب په شان قیدي ما نه دی لیدلی ما ډېر قیدیان لیدلی دي خو د خبیب په شان قیدي ما نه دی لیدلی او یو ځل زه رالمه نو دا خبیب رضی الله تعالی عنه ته بیړۍ پرتې دي په خپو کې زنځیران پراته دي قید دی خو د ده سره په لاسو کې د انګورو غونچک دی او د هغې نه دانې شوکۍ خوري وی نه خو داسې څوک و چې دله انګور راوړی وی زموږ په کور کې او اینه دی په خپله تللی شو ځکه په خپو کې زنځیران پراته وو او اینه دا موسم د انګور وو موسم هم د انګورو نه و په خپله هم نه شو تللی زنځیران ورته پراته وو تړلی خو زموږ په کور کې هم دله چا ورله انګور نه راوړو خو زه ماته پته ولګېده چې د انګور دله د الله د طرف نه راغلی نو چې کله دا خبیب رضی الله تعالی عنه دوی مقام تنعیم ته بوستو د قتل دپاره چې دا خبیب رضی الله تعالی عنه قتل کړي نو چې کله یې دی فانسي کړو نو ده صرف دومره ووي وی ما له لږ غونته کې ټایم راکړې زه پکې یو 2 رکعته نفل وکړم ما له به دومره ټایم راکړې زه پکې 2 رکعته نفل وکړم هغې ورته یې وکړه نو خبیب رضی الله تعالی عنه 2 رکعته مونځ وکړو خو ډېر زر زر یې وکړو زر زر وکړو نو چې کله فارغ شو وی قسم په الله دې زړه مې غوښتل چې دا مې د ژوند اخري مونځ دی چې ډېر اوږد وکړم دا مې د ژوند اخري مونځ دی چې د الله سره پکې ډېرې خبرې وکړم ډېر اوږد مونځ وکړم خو د دې خبرې نه یېرېدم چې تاسو به ووایئ چې خبیب د مرګ نه یېرېږي ځکه یې مونځ اوږد کړو خبیب د مرګ نه یېرېږي ځکه یې مونځ اوږد کړو وایي دا مونځ مې ځکه زر زر وکړو چې ستاسو په زړه کې دا رانه شي چې خبیب د مرګ نه ویېرېد او چې 2 رکعته مونځ یې وکړو بیا یې دعا وکړله وی الله دا ټول راټول کو الله یو تیم پرېمه ده او خبیب رضی الله تعالی عنه دوی په پانسۍ وخېږي او پانسي کړو چې کله خبیب رضی الله تعالی عنه فانسی کو نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینې منورې نه 2 صحابه کرام ولیږل وی لاړ شئ تاسو د خبیب لاش راوړئ تاسو د خبیبو لاش راوړئ یو مقداد رضی الله تعالی عنه ورسره بل صحابي و د خبیب لاش راوړئ دوی چې لاړه که نه نو د خبیب رضی الله تعالی عنه جسم داسې په پانسۍ کې هوایي ځوړند دی خو ګیر چاپېره ترې 40 تن هم لاس دي د ده د لاش ته حفاظت لپاره چې څوک رانه ونه تښتئ دوی موکسي کوله نو یو موقع وموندله دوی اوده شو نو دوی غلي لاړو هغه لاش یې راپرانستو چې راپرانستو لاش یې راواغستو په دې کې د یو تن سترګې وغړېدې سترګې وغړېدې وي لاش نشته دی لاش زموږ نه چا وړو دوی یو خوا بل خوا منډې کړې
چې منډې کړې دا دوه صحابه کرام په لار باندې لاندې کړو د خبیب رضی الله تعالی عنه لاش اغسته چې لاش اغسته هغه گرفتار کړو چې څنګه گرفتار کړو نو هغه د لاش زر پزمکه کې مقداد رضی الله تعالی عنه د لاش راوغ زر پزمکه کې خود چې کافر رااله د لاش روچته او زمکه او چاو د لاندې لاړ خبیب رضی الله تعالی زمکه پر بند شو بس د کافر لاس له د لاشو ورنل دارنګ عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنہ درته وکنا چې کوم د دوی امیر مقرر شوی نو د په غزوه احد کې د خزر دوه زامن مردار کړو د کافرو نو هغه خزر دا ویلی وو وی کو د دې عاصم بن ثابت سر مال چارونو زبر لسل او خان په انعام کې ورکوما سل او خان به ول په انعام کې وی د سر به مال راوړی او مال به تشوي او زبر د سر په کنډولې کې شراب سکم ای خزی دا یو منښت کړی و چې زما دو زامن کم سړی قتل کړي زبر د هغه د سر په کنډولې کې شراب سکم دا منښت کړی و نو چې عاصم بن ثابت رضی الله تعالی شهید شو کنه نو د هر یو تن د ارمانو چې دا سړی زه دغه خزل اوسم چې سلو خان خو په انعام کې عالم کړه سلو خان پس کې عالم په انعام کې عالم نو چې کافرانو ورلو چې د عاصم بن ثابت رضی الله عنه سر جدا کی نو الله تبارک وتعالى مارته کنه د دعا وختي وا وی الله ستاره دین د حفاظت لپاره جنگيګم او زما د جسم سو کا حفاظت وکړه دعا وختي وکنه الله تبارک وتعالى د غبین مچ راولې غلي ته د جسم نه داسې ګر چا پیرتاوي دي تاوی دی څوک نشو تللی چې دغه له لاس ورړلی جسم ته ورنږدې کېدل شو دومره مچۍ راغلې وي نو دوی وي زه چې شپه شي دا مچۍ به خورې شو جو مونږ به سر به ترې لرې کړو ای ښځې له به یې وسو نو چې د ماښام تیاره خورېدله که نه دوی د شپې په انتظار و الله تبارک وتعالی باران کې یو سیلاب راغی هغه جسم یې د ځان سره وړو هغه لاس چې د عاصم بن ثابت رضی الله عنه هغه د ځان سره وړو دوی دکه شانتې نامراده پاتې شو هغه سلو خان خو یې زموږ په لاس باندې رانلو الله تبارک وتعالی د خپل اولیاء د جسمونو بیا حفاظت کوي چې کله هغوی د الله نه غوښتي وي چې الله زما د جسم حفاظت وکړه دا دعا وغوښتي الله تبارک وتعالی بیا د هغې د جسمونو څه کوي حفاظت کوي نو خبیب رضی الله تعالی وفرمایل وی ماله دومره ټایم راکړه چې زه پکې دوه رکعاته څه وکړم لمونځ وکړم د دې وجې نه علما لیکي و چې کله تا ته پته ده چې مرګ مې رانږدې دی د مرګ وخت مې رانږدې دی نو دغه ټایم کې څه وکړه لمونځ وکړه دغه ټایم کې څه وکړه لمونځ وکړه